أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. سورة بقرہ آیت نمبر 78 یعنی 78. په دې آیت کریمه کې من اراده لرو چې مسله د قرآن د ترجمه او د قرآن د علم ضرورت او فرضیت ذکر کو. چونکه امت د یهودو او د نسواراو د پراپګاندا په وجه او د هغوی د غلولو په وجه داسې انداز ته رسېدلی دی چې قرآن کریم علم او د هغه ترجمه نه څوک فرض ګڼي او نه څوک ضروري ګڼي. نو زمونږ د بیان خلاصه او نچوړ بدای چې د قرآن ترجمه د منځنه هم لوی فرض ده، د روژې نه هم زیاته فرض ده. د قرآن ترجمه او په قرآن ځان پویول د حج او د نورو تمامو فرضیاتو نه زیات فرض ده، سوا د کلمه توحید او د ایمان نه. لکه څومره چې ایمان او کلمه توحید فرض ده نو تقریبا همدومره د قرآن ترجمه فرض ده، ځکه چې ایمان راوړل په الله باندې دا د تمامو فرضیاتو نه زیات فرض دي. دا زمونږ ایمان ده. کلمه توحید او د هغې مقتضایات او د کلمه توحید علوم او د هغې ضروریات یادول او زده کول او په هغې ایمان راوړل دا د تمامي دنیا د فرایضو نه لوی فرض دي. نو چې کله ایمان او عقیده فرض ده نو ایمان او عقیده د قرآن نه بغیر کېدی نشي. لکه چې دنیا کې اولاد بغیر د واده نه ناممکن ده، الله یې ورکوي نه. دا نه چې الله یې نشي ورکولی، الله جل جلاله یې ورکوي نه. همدارنګې ایمان او عقیده بغیر د قرآن کریم نه جوړیږي نه. نو د بیان اورېدو نه پس به باطل په مختلفو اندازونو اعتراضونه کوي. کله به وایي چې یاره جی مفتی صاحب خو وایي چې د قرآن په تلاوت ثواب نه ملاویږي. کله به وایي چې مفتی صاحب خو وایي چې قرآن اړو تلاوت مه کوئ. کله به وایي چې مړه مفتی صاحب وی چې د قرآن د تلاوت څه ضرورت دی. خو نه،
زمنګ د وینا زاویه دا نه ده. زمنګ د وینا مقصد او زاویه او منزل مقصود او مراد زمنګ دا ده چې قرآن علم او د قرآن نه ځان خبرول د مانځه د روژې او د حج نه لوی فرض دي. منګ دا نه وایو چې قرآن دې څوک تلاوت نه کوي، قرآن له دې څوک لاس نه وروړي. نه، زمنګ مقصد دا دی چې هغه خلق چې هغوی د قرآن ترجمې نه ځان نه خبري او ټول عمر د قرآن د ترجمې او د قرآن د سمج او د پوهې ضرورت نه ګڼي، قرآن د سره فرض ګڼي نه ترجمه، نو دا سړی د یو لوی فرض نه منکر دی. نو دا سړی د یو لوی فرض پر خودونکی دی. نو دا سړی چې د دومره لوی فرض نه منکر دی او دومره لوی فرض یې پرېښی دی چې هغه د ایمان برابر فرض دی. لکه څرنګه چې ایمان او عقیده فرض ده، دارنګې د قرآن نه ځان خبرولو د قرآن ترجمه فرض ده او دی ترې منکر دی او یا د دا لوی فرض پرېښی دی. نو داسې سړي لا د قرآن په الفاظو هیڅ ثواب نه ملاویږي، ځکه چې د فرضو په پرېښودو کې ثواب نه وي، د فرضو په کولو کې ثواب وي. نو کم سړی چې ټول عمر تلاوت کوي او د ترجمې ضرورت نه پرېږدي، نه غواړي، نه محسوسوي. یو سړی ټول عمر تلاوت کوي او د ترجمې اډو ضرورت نه محسوسوي، نه یې کوي، نه یې فرض ګڼي، نو دا سړی د ثواب په ځای باندې د ګناه مستحق دی، ځکه چې فرض یې پرېښی دی. د فرض په پرېښودو ثواب موږ دا نه وایو. دا معنی دې ته څوک نه جوړوي چې تلاوت نه یې منع کړې ده. موږ وایو چې کم سړی د تلاوت په وجه د قرآن د نورو فرضو نه سترګې پټوي، نو د سړي ثواب. د دې یو مثال زه تاسو له درکم. لکه یو سړی دی، هغه باندې زکات راغی، فرض زکات پرې راغی، او یو سړی دی هغه باندې د خپلو ورونو او د خپلو عزیزانو حق راغی چې په جایداد کې ورسره حق راووتو، دولت کې ورسره حق راووتو، په مالونو کې د سره حق راووتو چې یاره دا کلي ولا تا باندې دومره کروڑه حق اوختی دی، دا د زمنو ورارونو ورونو د خویندو میندو په تا باندې دې ځمکه کې دومره حق دی. نو چې یو سړي باندې کله د بل بني آدم حق فرض شو، زکات په فرض شو، دی اوس د هغه حق نه سرغړونې دپاره، د هغه حق نه سترګو پټولو دپاره د جاز ټکټ وکړي او بیت الله شریف ته حج ته لاړ شي. نو کم ظالم به ووایي چې دې سړي له په حج کې ثواب ملاویږي؟ نه، بلکې دا سړی په حج ګناهګار دی، ځکه چې د حج لا په نیت د حج نه، په نیت د شهرت او په نیت د نورو فرضو نه سترګو پټولو په نیت تللی دی، نو د سړي لا ثواب په ځای ګناه ملاویږي. همدغسې موږ دا وایو چې کم خلک ټول عمر تلاوتونه کوي، حافظان دي، قرآن یاد کړی دی او په معنی ځان نه پوهوي، په ترجمې ځان نه پوهوي، یا امیان دي د قرآن ترجمې ضرورت نه ګڼي، ناظره یې ویلې ده بس ټول عمر په همدې کې لګیا دی او دا د سره فرض نه ګڼي چې قرآن ترجمه هم فرض ده. نو دا سړی د قرآن په تلاوت ګناهګار کیدی شي چې شي ثواب ورته نه ملاویږي. په دې خبره باندې موږ دلایل وایو، په دې خبره باندې قرآن وایي تقریبا کم از کم 90 نه زیات آیاتونو اشاره به موږ ورکو او دې باندې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه وایو او په دې باندې به موږ د امت د علماو د اکابرینو د اسلاف او د صحابه اقوال او آثار د کتابونو حواله به پیوي چې څوک د قرآن ترجمه نه ځان نه خبري او قرآن ترجمه نه فرض ګڼي او نه زده کوي، دې سړي له په تلاوت ثواب ځکه نه ملاویږي چې دا هغه فرض نه ګڼي او د فرض نه سترګې پټې کړي. اوس تمهیدی و خبره کو چې دا قرآن نه دا امت لري څنګه شو، اخر دا قرآن دومره متروک او دومره پرېښودونکی ولې شه چې اوس موږ دې دپاره بیانات کوو، خلک دې قرآن ته راولو، هغه قرآن چې د تمام کائنات د کتابونو نه افضل کتاب دی.
نبی د هغه قرآن د خدمت د پاره الله مامور کړی و چې د کم کتاب نبی خادم وي هغه کتاب دومره عظیم کتاب د امت ولې پرېښو د دې یوه وجه بیانو د دې سبب بیانو سبب دا دی چې کله امت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه معاشره کې الله نازل ک هغه معاشرات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله قوم هغه خلق هغه ډیر انتهایی پست خلقو علمی اعتبار سره عملی اعتبار سره مذهبی اعتبار سره اخلاقی اعتبار سره شرابونه اسکل زناګانې په هغه معاشره کې کېدې قتلونه کېدل کلونو په وړو وړو خبرو باندې جنگونه حقوق الله او حقوق العباد چانه پیجندل او دا قیمتي تندې به بوتانو تخکته کولو د هغې باوجود چې کله الله آخري نبی راولېږلو او ورته وویل چې بلغ ما انزل الیک بلغ ما انزل الیک اے پیغمبرا تبلیغ کا ما دهغه کتاب انزل الیک تعالی چې کوم کتاب نازل شوی دی د دې کتاب تبلیغ کا د اسرائیلیاتو تبلیغنا د ضعیفو خبرو تبلیغنا د مشرانو د بزرگانو د خبرو تبلیغنا واهیاتو فضولیاتو تبلیغنا ما انزل الیک اے پیغمبر دا هغه خبرو تبلیغو کا کم خبره چې الله نازلی کړی دی قران کې د قران ورسه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دا قران بیان کړ د دې قران په ذریعه سره هغه خلک چې علمي اعتبار سره کمزوري هغه خلک چې اخلاقی کمزوري هغه خلک چې هغه شراب خوارو هغه خلک چې هغه به قتل او غارت کولو هغه خلق دومره اوچت مقام ته ورسېدل چې الله وی اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا رضی الله عنهم ورضوا عنه الله اعلان کو زم ته راضیم هغوی مان راضی دي غټه خبره دومره کمال ته هغه خلق څه شي ورسول او هغه خلق چې غلامه په ژوند کې زندگی تیروله د يهودو او د نصاراو غلامانو يهودو نصاراو نه بیریدل د هغوی په هولډ وو د هغوی په حکومت وو قیصر او کسرا لوی حکومتونه مسلمان به تیر پیدل یعنی دا بت پرست به تیر پیدل هغه وخت خو مسلمان نو کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قرآن دعوت او تبلیغ شروع ک هغه خلک قرآن ته کېنستل د قرآن ترجمه او د قرآن الفاظ باندې ځان پوي ک ناغونه دومره لوی خلک جوړ شو چې يهود او نصارا او حشر تاسو وکړه چې د جزیره د عربو نه وایستل جزیره د عربو اتخالی کړه حکومتونه ته ونیول قیصر او د کسرا حکومتونه زهر او زبر کړل ټولې دنیا باندې جنډه د اسلام ولګیده نو يهود نصارا او زمانونه زمون دشمنان دي او قران او سنت ویلي دي چې څوک يهود او نصارا دشمن او عداوت ور سره نه کوي دشمنی نه ګڼي مسلمان نه دی نو غوي سوچ وکړه چې دا جادو نه دی کړی پیغمبر سحر نه دی کړی منتری نه دی په دې خلقو ویلي دا خلق چې دا دومره پستینه غلامینه دی حتی ورسول دا د قران برکت ناغوی د خپل مکاریانو او د خپل دجل او د فریب په ذریعہ مسلمانانو ته نور علوم او فنون راولېګل او مسلمانان په نور علوم او فنونو کې مبتلا کړل اغه مامون الرشید او هارون الرشید زمانہ چې د خلک په بزرګي یادای اغه خلکو دا منطق او دا فلسفه او دا ریاضی او دا یونانی علوم راولېګل راوړل مسلمانانو ته او يهودو نصاراو د خپل خوګو خلو په وجه مکارایو په وجه دولتونو په وجه کانفرنسونو په وجه د میډیا په ذریعہ چې څه د هغوی څومره د هغوی قوتونه او ټول قوتونه استعمال کړل او مسلمانانو ته ذهن کې دا واچوله چې دغه علومو کې ترقی ده جی دا ټیکنالوژي او دا فلانه جی او دا انګریزي او دا خلک نور علومو طرف ته واړول او هغه نه مسلمان دومره انتهایی متاثر شو چې نن هغه مدرسې
دا ستاسو ته د نقطې خبره کوم. دا هغه مدرسې چې په کومو مدرسو کې مونږ علوم حاصلو، مونږ د دین قلې ګڼو، هغه مدرسو کې حال دا دی چې 8 کاله علم کیږي په مدرسه کې، متوسطه او اعدادیه چې ورسره کې 10 کالو ته رسي، تخصص مفتی کورس چې ورسره کې 11-12 کالو ته رسي. په دې 12 کالو کې درسګاه د قرآن نشته. دوره حدیث شریف، دارالحدیث شریف غاټ به جوړ کړی، دارالحدیث شریف هغه کې به خيستا کلینی غړولي، خيستا میزونه او پکې پراتی. مدرسې ته چې ننوځي ټولو نه اعلی او بهترین منزل او بهترین نه بنگلچی هغه به دارالحدیث شریفي. دارالقرآن شریف په مدرسه کې نشته. او په هغه مدرسو کې چې مونږ د دین قلې ګڼو او دا ټول امیان د خپل ویني او د خلو په زور پیسې ګټیو، دې مليانو له د قرآن په نوم او د الله په نوم ورکي. دغه مدرسو ته نه ناوځه، ټولو نه لوی عالم، ټولو نه اوچت عالم هغه سړی ګڼلی شي چې هغه شیخ الحدیث وي، شیخ القرآن پکې نشته. دا خو صرف د پنځپیریانو ایجاد دی چې دا خلک یې بد ګڼي. اشاعت التوحید و سنت والا خلک بد ګڼي، یره چې دا پنځپیریان دي، یره چې دا دعا نه مني، دا بدنامول هم د یهودو نصارا او د سازش یوا کړی ده. هغه خلک چې کوم ته دوی پنځپیریان وای، اشاعت ولا ورته وای، منکرین د دعا ورته وای، کله وای چې اولیاء نه مني، کله وای چې فلانه نه مني. هغه خلک صرف دارالقرآن د غوی په مدرسو کې وي او شیخ القرآن د غوی په مدرسو کې وي او د قرآن درجه بهرحال د حدیثونو غوی اوچته ګڼي. زمون په مدرسو کې د اولا نه ونې ساتر سامنه پورې او تر تخصص پورې، بلکې د متوسطین او نساء نه د قرآن کلاس تا مخصوص. او په دې 10 کالو کې یا 12 کالو کې 2 کاله حدیث شریف ته مختص دي، 2 کاله حدیث شریف ته مختص دي موقوف علی او دا دوره حدیث. قرآن د پاره هیڅ قسم کال نشته. او په ثالثه کې 10 سپاری لفظي ترجمه، رابعه کې 10 سپاری لفظي ترجمه، خامسه کې 10 سپاری لفظي ترجمه. یو عام مولا چې هغه د علم په اعتبار سره دوی ته کمزور اخکاری بساغله ورکی، او پاغي کې مور سره غټ کتابونه دي، شر تهذیب او فلانه او شرجمی او سلم العلوم و غیره پشان ګران مختصر المعانی پشان کتابونه چې هغه کې لفظي ترجمه ته هم سره توجه نشي ورکړي. اوس بسو کوئی چیرې د مفتی صاحب صرف نحوی سره نه لګي، منطق سره نه لګي، حدیث سره نه لګي، نه دا بم پراپګاندا. من دا وایو چې حدیثونه قربان، تمام علومونه قربان، خو چې کله د حدیثو په بدله کې موږ نه قرآن زی نو دې ته نه یو تیار. فضائل اعمال نه قربان، خو فضائل اعمال په بدل کې چر نه قرآن د لاس اغستې شي، دې سودا ته نه یو تیار. موږ وایو چې دا ټول وایي، خو قرآن مرتبه ته اوچته کې، قرآن ته 3 کاله ورکه، داغه خپل دارالقرآن جوړ کې، داغه استاد شیخ القرآن د ټولو نه اوچت وګڼي، شیخ الحدیث دا اعلان دی کې، دارالحدیث دا اعلان دی کې، او حدیث لم 2 کاله ورکړي دي، قرآن له 3 کاله ورکه، 4 کاله ورکه، دوره قرآن شریف ورته وایي. हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता. منګه خلق قرآن کریم ترا غواړو بیا هم بدنام یوي چې پنځپیریان دي. دا والله د يهودو نسوارا او سازش ته، والله کده بل چا سازش ته. ټیک دې چې خلې د مسلمانانو ورته استعماليږي، لیکن مسلمان نن خپل خپل په کنټرول کې نه دا. کم الفاظ چې يهود زمون خلک ور کوي منګه غاوي، منګه خپل جبر شویلې سوړلې ته پسنجر وایو. یره چې زما په کور کې تکالیف دي، مصائب دي، مشکلات دي، دانش ویلې. یره چې زمون په کور کې پرابلمز دي، آی خلاص تا دا او خبرې پکې د بل چا دا نه وایو چې انګریزي خانه ده، خو د انګریزي په بدل کې چې موږ نه قرآن او عربي لاړ شي دا بالکل خانه ده. یو سړی تعالی لور درکې، ډېر اعلی هوره ده، خسته لوري ده، بهترینه اعلی ځواني ده،
بهترین تعلیم دې ډېره ښایسته ده، نو ډېره ښه خبره ده. خو که تاله لور درکوي ورسره 1 کروڑ روپۍ هم درکوي او تا ته وایي چې دا د پلار ښځه دی او دا مور دې ماله په بدل کې راکړه، نو دا سودا ډېره خطرناکه ده. دې له څوک هم نه تیارېږي. موږ دا وایو چې قرآن حدیث دې مو ویلی شي، موږ دا وایو چې منطق، فلسفه، ریاضي، انګریزي هر څه دې زده کړی شي، خو قرآن درجه دې د ټولو نه اوچته شي. هغه مدرسې چې د قرآن په نوم چندې ټولوي په هغو کې پکار ده چې دارالقرآن شریف جوړ شي، پکار ده چې هغوی کې ټولو نه لوی استاد شیخ القرآن صاحب وي. نو بهرحال کله چې یهودو نصاراو منګ په نورو فنونو کې مبتلا کړو، نو زمونږ د لستونې ماران شیعگان او صوفیا هغه تصوف چې خلک د اسلام تصوف ګڼي، دې کې شک نشته چې مسلمانان ډېر متاثر کړي دي. خو نن د امریکې ډیور ایډو وګوره، هغې کې باقاعده په هفته کې 2 ورځې د تصوف د تشهیر او د هغې د نافذولو باقاعده 2 ورځې پروګرام وي. سردار علي ټکر صاحب د هغې پروډیوسر وي، زاید خټک صاحب پروډیوسر، هغه ګلوکاران د ګانو بجانو والا خلک علماء. که تصوف اسلامی شی وي امریکې به چرې هم د دې نشر او اشاعت نه وی کړی. نو بهرحال دغه صوفیاو دغه شیعگانو د یهودو نصاراو سازشونه زمونږ په مسلمانانو کې څنګه نافذ کړل چې مسلمانان یې په یو څو عبادتونو باندې مشغول کړل. مونږ ښه شی دی، خو که یو سړی تعالی په دین کې صرف په یو مانځه دی ودرېږي چې بس د مانځه نه سوا بل کار مه کوه او ستا ټوله توجه مانځه ته شي او نور ټول دین پرېږدې، نو دی نه لوی کفر بیا بل نشته. ذکر فکر ښه شی دی، خو چې ذکر فکر کله په بدل د ایمان کې شي چې بس نه د ایمان او د عقیدې د زده کولو ضرورت شته، نه د حدیثو ضرورت شته، نه د قرآن ضرورت شته او نه د جهاد ضرورت شته، یا بالکل هغې له توجه نه ورکوي، ضرورت نشته نه خو نه وایي، توجه نه ورکوي، نو بیا دا ذکر او فکر دا مونځ د انسان د گمراهۍ سبب دی. دا بیا اسلام نه دی، دی نه بیا کفر جوړېږي، ځکه چې په بدل کې ټول دین پاتې شي. نن تصوف والا خلک د ذکر په بانا، د منځونو په بانا مسلمانانو نه ټول دین پټ کړی دی، قرآن ورته نه ښایي. ولې رسول الله د خلکو تزکیه نه کوله، هغه پیری مریدي کوله. صحابه کرام د هغې نه پس د لکونو په حساب تیر شوي دي، هغوی تزکیه ویزکیهم باندې هغوی عمل نه کولو چې کولو یې څنګه یې کولو؟ آیا پیری مریدي وه؟ نه وه. نو هغسې تم وکړه که نه. ولې یهودو نصاراو موږ له ښودلې ده چې د خدای په ځای په ځمکه یو خدای ونیسه، هغه ته پیر وایه. خلاصة الفتاوا کې طاهر بن عبدالرشید البخاری رحمه الله تقریبا 542 کې لیکل شوی دی دا کتاب، نن نه 100 کاله مخکې. هغه وایي من اتخذ شیخا للهدایة فهو ضال. چا چې پیر ونیو په دې نیت چې دی به ما له هدایت او لارو ښیي، دا ګمراه دی. وایي چې لعدم ورود الشرع، ځکه چې په دې شریعت دلیل نشته. طاهر بن عبدالرشید بخاری ته دلیل نه معلوم، نورو ته معلوم دی. خیر بهرحال دې خلکو مسلمانان رفته دومره لرې کړل د دین نه چې نن هغه مسلمان قرآن ته د راوستو دپاره زما په شان خوار فقیر مفتی منیر شاکر هم خواري کوي چې دا خلک قرآن ته راشي. سوال ورته کوو، محنت کوو، زری ورته کوو، ولې کوو؟ ځکه چې دومره لرې شوي دي دا خلک د قرآن نه، صرف په الفاظو د قرآن، صرف په تلاوتونو، صرف په حفظونو باندې دومره لوی وعدې او دعوې وله جوړې کړي دي چې 10 کسان به جنت له بوځي. کم روایت کې راغلي دي چې حافظ د الفاظو بس 10 کسان جنت ته بوځي. حافظ د الفاظو باندې چرتم دا مخکې به راشي انشاءالله. هغې نه خو مراد هغه دی چې هغه قرآن حلال ګڼلی وي، حرام ګڼلی. خیر په خپل ځای کې را روان دي. بهرحال اسلام دومره ولې پرېوته؟ درځیتوب نه اسلام غټه ډیګري ده، ډرایورۍ نه اسلام غټه ډیګري ده، پایلټۍ نه اسلام غټه ډیګري ده، انجینیرینګ نه غټه ډیګري ده. که چېرې یو سړي نه تپوس وکړي چې جي دا سړی درځي دی او هغه ته تپوس وکړي چې کټۍ څنګه کېږي، دی ورته چې ما ته پته نشته. کالر څنګه جوړېږي چې ما ته پته نشته. لمنې څنګه جوړېږي ما ته پته نشته. ډرایور نه تپوس وکړي سټیرنګ څه ته وایي، هره چیزه نه پوهېږم. کلچ او بریک څه ته وایي، هره چیز نه پوهېږم. ګیرونه ګاډي کې څه وایي، هره ما ته پته نشته. نو په ایمان وایه دا سړی به درځي او ډرایور وماني؟ نو نن مسلمان نه که ته تپوس وکړي چې لا اله کې الله د څه شي نفي کوي، دی به وایي چې نه یم خبر. الا الله کې الله د څه شي اثبات کوي، نه یم خبر.
قرآن کې الله پاک څه ضرورت او عقاید څه کمی کمی خبرې نازل هم ماته پته نشته جی. الہ څه ته وایي پته نشته جی. لا اله الا الله نشته لایق د عبادت. د عبادت څه ته وایي یاره جی ماته پته نشته. نو جی ډېر غټ مسلمان دی جی چې د جامو کټایي نه دزدا هغه خو درځي نه دی، سټیرینګ باندې نه پوهیږي هغه خو ډرایور نه دی، دیوال باندې نه پوهیږي مستری نه دی، لیکلی نه د ټیچر نه دی، خو چې د دین نه بیخي نه خبره د مسلمان دی. دا تصور دا د بې علمۍ او د جهالت تصور مسلمانۍ کې چا کېنولو؟ یهودو نصارا. یهودو نصارا ومنګ دې ته راضي کړو چې موږ په دې راضي یو چې بیخي ګوګوي بیخي انپړ وي چې تک شین خر وي نو دې ته موږ مسلمان وي. هر څه دپاره معیار شته. یاره ټیچر چې میټرک نه کړی ټیچر نشي لګېدی. هلکه برطانیې ویزې دي، د امریکې ویزې دي، یاره چې دومره تعلیم چې نه وي نشي تللی. یاره انجینیر یاره فلانې ډګري چې ورسره نشي تللی. یاره جی جنت ته او الله رضا ده او مسلمانېدل دي. یاره جی دې له هېڅ شي ضرورت نشته، نه خدای نه خبر، نه رسول نه خبر، نه علم نه خبر، نه عقیدې نه خبر. جی دلته سب کچھ چلتا ہے. هغه علم چې د هغې دپاره 1,40,000 انبیا الله را لېږلي وو، دومره وسیع او عریض علم او دومره اعلی او بهترین علم، هغه علم یې دې ځای ته راوستو چې یو تک شین خر راولي وایي دا چلیږي په دې کې، ځکه چې مسلماني نامه د جهالت ته العیاذ بالله. نو خبره په دې نه ده چې قرآن تلاوت کې ثواب نشته، خبره دا ده چې د قرآن معنی فرض ګڼلو کې ګناه ده، نه فرض نه ګڼلو کې ګناه ده. قرآن معنی نه ځان نه خبرول ګناه ده. نو کم سړی چې ټول عمر صرف د الفاظو تلاوت کوي او قرآن ترجمه فرض نه ګڼي نو دی ګناهګار دی، ثواب ورته نه ملاویږي. په دې باندې یو څو آیاتونه وایو. اول آیت چې موږ ویلی دی ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الا يظنون. الله فرمای بعضی د دوی نه امیان دي، لا يعلمون الكتاب هغوی په کتاب نه پوهیږي، هیڅ علم ورسره د کتاب نشته، انپړ دي. الا امانی مگر صرف د الفاظو تلاوت کوي. وانهم او ندی دوی الا یظنون مگر صرف پاٹکل او ګمان پس روان دي. تفسیر بیانوم ان شاء الله. انپړ ټکه امی ټکه چې کله د عام خلکو په باره کې استعمال شي نو هغه د مذمت په تور باندې چې دا ښه خبره نه ده. خو امی لفظ چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ذکر شي نو هغې نه صفت مراد دی. دا د پیغمبر صفت ته او د نورو خلکو دپاره د شرم او د مذمت خبره ده. لا يعلمون الكتاب دا د امیون دپاره صفت موضحه ده. یعنی امیون څوک دي؟ لا يعلمون الكتاب. امی اختوی چې په کتاب په قرآن نه پوهیږي. نو څه معنا؟ حافظان ټول امیان دي ځکه په قرآن نه پوهیږي، صرف الفاظو باندې میټایانې او پیسې د دنیا دپاره قرآن یاد کړی دی، آخرت دپاره خو یې معنا ده. چا وی چې قرآن صرف د الفاظو نامه ده چې معنا ورسره نه. مخکې انشاءالله په دې تفصیل بیانوم راځي په خپل ځای کې. الکتاب جنسی کتاب مراد ده. لا يعلمون الكتاب جنسی کتاب باندې یعنی په هیڅ کتاب نه پوهیږي، نه په تورات، نه په انجیل، نه په قرآن، نه په زبور. نو الکتاب چې کله جنسی کتاب مراد شي نو په دې کې تورات هم داخل ده. الکتاب الفاظ او د معانیونه مرکب ده. یعنی کتاب څه ته وایي؟ صرف الفاظ ته نه وایي بلکې کتاب ویل کېږي الفاظ او معانی دواړه. کتاب یوازې الفاظ ته نه وایي، کتاب سره د معانی ته کتاب وایي. امانی جمع د امنیتون ده. په دې کې دوه قوله دي. یا خو امانی ویل کېږي هر هغه شي ته چې د هغې نفس خواهش لري خو حقیقت یې وي، یعنې درو خبرې. الا امانی مگر درو خبرې، باطلې خبرې. لکه نن امت باطلې خبرې جوړې کړي. الله مهربان دی، الله غفور رحیم دی، انشاءالله جنت لبزو. دا اٹکل دی، اٹکل بغیر د عقیدې نه.
بغیر د ایمان نه، بغیر د اعمالو نه، بغیر د دینه چې قران کریم نه سړی ځان خبر کی، همداسې الله مهربان دی بس. نو الله خو بیا مهربان دی، بیا خو یهودو ته مهربان دی، نصارا ولې مهربان وګاڼه، کفار ولې مهربان وګاڼه. نه 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 نه، باطل خبره مکوه. الله مهربان دی، خو د خپل قواعد او قوانینو مطابق کلمه بوای دغه معنا او مراد او مقصد نه بزان خبره او پاغي به عمل کوي. قران به په خپل ژوندۍ کې راولي، حقوق الله حقوق العباد به پیژني، توحید او سنت شرکیات او بدعات نه بزان ساتي. پس دا غیره به دا خبره کوي. دا يهود او نصارا هم وي نحنو ابناء الله واحباؤه، من دا الله نازولیو، منګه الله ته ډېر ګران یو، من با جهنم ته نزو مگر یو څو منټه، ایام معدوده، یو څو ورځې پشمار به جهنم لزو، منګه به ان شاء الله مخکې څوک نزي. دا هغه وي الا امانی، یا مگر هغه خواهشات دروغو، د دروغو ارزوګان. دویم قول او ټولو ناراجه قول دا دویم دی. امانی یعنی جمع خود امنیتون، خو ماخوذ دی اغسطه شوی دی د تمنا نه. څه معنا؟ په معنا د قراءه او د تلا. الا امانیه، مگر صرف د الفاظ تلاوت. او قران سوره حج کې په دې معنا راغلی دی. 250 کې الله فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى والقى الشيطان في امنيته. وما ارسلنا من ندل گله من قبلك تانا مخي هیڅ یو رسول من رسول ولا نبينا، تانا مخي نمن سيو رسول داسې لګلې ده، نمو داسې نبی لګلې ده، الا اذا تمنا، مگر چې هغه کله تلاوت کولو. نو القى الشيطان في امنيته، یعنی فی تلاوته. صاحب د لباب ویلی چې دا د اکثر اهل علم قول دی او دا غوړه قول دی. وانهم الا يظنون، خاطئ قول کې صاحب د لباب چې وایي چې دا غوړه قول دی، دې کې اشاره ده چې هر هغه سړی چې د قران ترجمه نه خبره ده نو هغه امی دی. نو حافظان میان دي، مولیانو په مسند او دوی پسې منځونه کول، هغه خلک چې هغه د قران ترجمه فرض نه ګڼي هغه پسې منځ کوي. د چې فرض ګڼل خو چې څنګه قران یاد کړه سه به ترجمه ست کړی وای. هغه خلک چې د قران ترجمه فرض نه ګڼي هغه له ثواب څنګه ملایږي؟ په تلاوت به ګناه وته کې دي شي ملای شي. نو الله فرمای وانهم الا يظنون، دې کې الله فرمای چې ان یو سوال جواب ورکړي چې کله دا خلک په کتاب نه پويږي، صرف الفاظ وای، نو یا الله د دوی عقیده به څه شي، د دوی عمل به څه شي. الله فرمایي وانهم الا يظنون، دا خو د دروغو اٹکلې تړي وس دغه عقیده ده. یاره پلانې به اوس جنت کې ګرځي، یاره پلانې مړو، یاره داسې تک سپینو، داسې خسته پروت اٹکلې. الکه خسته سړی چې مړ شي الریډي به خستای، سپین سړی چې مړی الریډي به سپینی، او تور بدرنګ سړی چې مړ شي عاجز حاصل وو بدخاري کغه شهید وي. دا د دروغ واټکلې، دا خلکو له دا سوچ ورا چول. یو سړی ټول عمر قران ته کیننی او چې مړ شي په درو یاره جنت کې وایي. وانهم الا يظنون، الله فرمایي چې دا بس اسی ګمان نه چلی. امام ترتوشی رحمت الله علیه الحوادث والبدع صفحه 70 کې یو خبره لیکلې ده چې دا چا په باره کې دا آیت راغلی دی. دا يهود دا څنګه خلقو كانوا يقرؤون القرآن، كانوا يقرؤون التوراة ولا يعلمون ما استودع الله فيها من الحكم والعبر إلا أماني. اغو يهود با تورات تلاوت کولو، خدانه په معنا باندې نه پویولو چې الله دې کې څه حکمتونه او احکام را لګلي دي.
الا امانیہ ای تلاوتا صرف تلاوت باندې بس کولا دغه وجوا چې تورات کې راغلی و چې اخیری پیغمبر برازي د هغه داسې علامات بوي دا نشانات بوي کله چې محمد رسول الله راغی ټول ناول انکار ته غوي وکړه چې خپل تورات نه خبر نو تعالی هم مسلمانان قران کې ویلي شوی دي چې قبرونه مدد نشي کولای تا تم ویلی شوی دی چې مړی نه رسی تا تم ویلی شوی دی چې د تمام کائنات مخلوق با د مرګ پیالاس کی مړ بئی دنیاوی طور باندې مرګ ضروری دی هر فرد بشر باندې راځي انبیاء هم وفات شوی دی دنیاوی ژوند هیڅ چاله نه دی حاصل تعالی هم قران ویلی دی چې مخلوق ته لاس مپورته کوا تعالی هم قرآن ویلی دی چې دا فلانه کار شرک دی دا شرک دی دا ته هغه ټولو کې ولې مبتلا یې ځکه چې قرآن نه خبر نه ته خو داسې سوچ سمجھ کر مشرک نه یې زم دا منم چې ته قصدن شرک نه کوې خو تعالی شرک ځکه عبادت ښکاري چې د الله کتاب نه خبره کړی یهودو نصاراو انګریزي اهمیت خو تعالی ذهن کې اچولی دی د ریاضي اهمیت یې اچولی دی د ټیکنالوژي اهمیت دلا چولې ده لیکن د الله د کتاب اهمیت نشتا نو یو آیت دا د سوره بقره تا وی الله فرمایي چې هغه خلک چې تش تلاوت کوي الفاظو تلاوت کوي دا میان دي او دا د دوی عقیده او ایمان څه شی ده تش پټکل په دروغ خبرو ایمان ده قران نه خبر دی سورت مائدہ اتش پتم نمبر آیت کے اللہ فرمایا اہل الکتاب لستم علی شیئن حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم اللہ اے اللہ ستا پا کتاب کی څومره صفا خبری دی اللہ خویا اللہ دا خپل بندگان خپل کتاب تکینوام اللہ فرمایا اہل الکتاب اے د کتاب والو چالم چې کتاب ورکړی شوی دی لستم علی شیئن نه تاسو په هیڅ دین باندې هیڅ دین تاسو نشتا کله یا الله زمون دین به کله کم وخت پورې به مونږ به دینو الله فرمایي حتا تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم تر هغه پوری به تاسو په دین باندې نه اے خلقو چې ترڅو پوری تاسو عمل نه کړي په تورات او عمل مو نه کړي په انجیل او عمل مو نه کړي و ما په هغه کتاب انزل الیکم چې نازل کړي شه د تاسو ته من ربکم لطرف درب تاسو نام چې شه د قران یعنی يهودو ته خپل کتاب باندې عمل نسوارا او تخپل کتاب باندې عمل چې تر سو پر قران نو نازل هغه وخت اوس چې د الله کتاب نازل دی و ما انزل الیکم من ربکم چې تر سو پر مو په قران عمل نشتا نو په هیڅ دین باندې نه په قران به عمل کله کی چې د قران په معنی خو پوه شي کني په څه شي عمل کوي مخکې سوی ولا یزيدن کثیر منهم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا الله فرمایي چې خامخا ډیر داسې خلق دي دغه خلقونه چې زیاتوي دوی لرا دا قران کم قران چې نازل شوی دی دی قرآن په وجه باندې دوی نور هم لوی کافر او سرکششي قرآن لوی نورم زیات کفر ته ورنږدې کی ولی ځکه چې د قرآن حکم او تعلیم پیش کی چې د فلانه شی شرک ته مکوا دی وایي چې دا شری دا څنګه دا خو د ثواب کار او ته موږ د اولیاءونه منع کوي نو د قرآن د آیت نه منکر شي نورم زیات کافر شاګه سره کی وایي چې کدا خو ما دین نه منع کوي ته خو قرآن نه خبر دی چې مولا ورته کوم خبره کوي یا خو د قرآن خبره بس دی ورپسې بدی ردی وای نو نورم زیات کافر ذکر الله وای ولا یزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا نورم دا قران په کفر کې ورپوخ فلا تأس على القوم الكافرين الله فرمایي چې مغمګین کېګا د دې قوم کافر په سره پریشان کېګا ما دا خو دې منکر
دا تلاوت د الفاظو زکه کوي چې ورته پته نشته چې دا الفاظ زما خلاف دي کني تلاوت به هم پرې خوي دله پته نشته چې د قرآن کې اولیاء نه ویلي دي چې دوی لاس کې څم نشته دوی ته پته نشته چې د قرآن کې ویلي دي چې انبیا ټول مړ دي دنیوي په اعتبار سره دوی ته پته نشته چې قرآن ویلي دي چې دا اولیاء او انبیا الله ته محتاج دي څم نشي کولای دوی ته پته نشته چې د قرآن ویلي دي چې کچري ولینا مچ میټای دانه او تختینو دې تین شراغسته دومره وسه نشته دا تلسو کالو ډوبه بیړې بسره وباسي خدا تلاوت ولی کوي دوی ځکه چې وته پته نشته چې دې کې زمون خلاف خبرې دي کړي غرزولې وې د سینې پورې ځکه جوختې چې وته پته نشته چې دا زمون خلاف دي نو یو فرض نه لوی فرض نه سترګې پټول او په الفاظو ځان غولول الله له دوه کور کوي نه شي ورکول بارها الله اکبر حتی تقیم التورات دې متعلق مفسرین څه شي لیکي یعنی اقامت د کتاب تورات به انجیل بیا قرآن چونکه خو منسوخ دي اوس خبره په قرآن ولاړه نو اقامت د کتاب تصدیق کول او پاغه باندې عمل کول او هغه په خلکو جاری کول نو تصدیق به د کوم شي کوي چې په پوښ یو سړی د خبرو کې چې الکه فلانی ځای کې دا کار شوی او بالکل دغه سي خبره صحیح ده دا شوی نو چې ته په پوهېږې نه ته به څه تصدیق وکړي ته د قرآن د څه شي تصدیق کوي او عمل به ته پیاله کوي چې خبر شي چې الله داسې ویلي دي چې دا وکړه الله سره منځ نه ویلي دي چې وکړه روژې نه ویلي دي چې وساته حج نه ویلي دي چې وکړه نه نور څه خبرې خو شته چې هغه ته نه مانې تا په تلاوت ثواب ملاویږي ګناه درته ملاویږي بخاری کې امام بخاری رحمه الله د سفیان ثوری یو قول نقل کړي د دې آیت په اړه کې هغه وایي لیس فی کتاب الله آیه اشد علی من قوله تعالی وای نشتا په ټول قران کې بل داسې آیت چې هغه مال ډېر سخت لګي دا آیت نه ډېر زیات یریګم ځکه چې الله وایي چې قران باندې معامل نوي قرآن نه مزان خبر کړی نه لستم علی شیء تاسو په هیڅ دین نه وسوګورا دا میان چې دا کروڑونو اربونو روپے په دین خرج کړي او دین مليانو دا دومره لوی نعمت نه دا محروم کړی دي او په دروغ ورته ویلي دي چې نه څه ضرورت ترجمه ضروری نه دا چې تاسو ته بس جنت ان شاء الله همداسې ملويږي تلاوت کوا ایوي سپاره تلاوت باندې دومره جنت ملويږي او په یو ټکی دومره جنت ملوي دا دوکا مليانو شه دې نیک نیت عوام سره کړی دا هغه عوام چې دی مدرسې عوام ته جوړي ګاډي عوام وته اخلي تیل ولا عوام اچي د کپڑے عوام وته اخلي دله د کور خرج نفقه عوام ور کوي په څه وجه چې تبه منګ الله ته ورسای او هغه خپل خېټه ته رسولي او ته ویلي دي چې زما خېټه د خدای ډاک خانه ده بس دې چې سره شي هغه ورسید الله اکبر امام ترتوشی رحمه الله الحوادث والبدع صفحه 71 کې لیکي چې اقامت د کتاب څه شی ده فهمهما والعمل بهما په دې کتابونو باندې ځان پویول او دې باندې عمل کول ځان پویول خو نن سبا مسلمانانو فرض نه ګڼي بس دې خبرې نه مليانو خلاص کړي سوره جمعه آیت نمبر 5 دا تقریبا دا څه وګڼل چې دریم آیت ته الله فرمایي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا اغا خلق چالا چې د تورات باندې د عمل کولو زماوري ملاو شوی چې تاسو تورات زده کې عمل په وکه ثم لم يحملوها بیا غوی دا ذمہ داری پورا نکړه عملی په ونکو ځان ته نه خبره وساته صرف تلاوتونه کول الله فرمایي کما مثل الحمار يحمل اسفارا مثال د خر د لکه کتابونه چې بار کړی وي کم سړی چې قران لولي او په قران ځان نه پوي لکه په خر چې کتاب بار څه फायदा وته نشته قران آیت وایي امام ترتوشی رحمه الله الحوادث والبدع صفحه 71 کی څه لیکي
دا حواله د علماو د لپاره ورکو چې دا خلک قرآن دومره نه مني لکه دا علما مني. ان شاء الله اخر کې بس د علماو فهرست ورکوم، ځکه چې زمون مسلمانان دومره خراب کړي شوی دي چې دوی ته وایي چې الله فرمایلی دی. هغه یو ځکه لطیفه ده کوریدلی وي چې پښتنو له چا تقریر کولو چې حسین داسي شهید شو، حسین داسي شهید شو، حسین داسي شهید شو. وی پښتنه قلار داسو د سره جړل نه او به په بند کړي او دا په بند کو دا نو دا ټول دروغ دي. خو خیره غو مولا تقریر کې نن سبا ټول مليان وي، حالان کې دا دي جھوٹ. کزما بیان چا ورېدلې حقیقت واقع کربلا. نو هغه مولا سره کې وای چې په خلکو خړو اثر نه کیږي، نو مولا وای چې یو داسې ټکه یو چې د خلک پی پوښ وته وای چې نور خلا پرې دا چې نسوارم په بند کړیو وي پښتنو په ځان راکې چې دا خو لوی غم شوه چې نسواري په بند کړی دي. دا خو لوی مشکله خبره. نو منګه چې ټول عمر خلکو ته وای چې الله فرمایلی دی پنځ پیره، رسول الله فرمایلی دی چې پنځ پیره، صحابه فرمایلی دی چې پنځ پیره، خو چې ورته وای چې علماء دیوبند فرمایلی دی دا څه ځکه. یعنی مطلب دا دی چې علماء دیوبند د خدای او د رسول او د صحابه ونم د دوی په زړه کې زیات